که چېرې امن او احد یو بل ته مخامخ شو نو ستا دروغ به ونیولی شي. ولې شیراز دلته را روان دی؟ څه مطلب امي؟ اوسه پورې خو به در رسېدلی. شیراز خو ماته نه دي ویلي چې زه راځم. نو هغه یوازې وه؟ مطلب هغې سره چې هغه بل کم کس و هغه ته نه وي؟ زما یو خبره همیشه یاده ساته امي، تاسو وایئ چې تاسو راته څه وایئ، زه به هم هغه کوم. بچې په ژوند کې چېرې دروغ مه وایه. خو شو چې ته رالې. ما سره د مېرونیسا ډېر فکر دی. دا خو شپه شوه، پته نه څنګه به یې، چېرته به یې، چا سره به یې. تا هغې ته فون ولې ونه کو؟ یارېږې که نه چې د هغې په یو بل دروغ باندې ته خفه نه شي؟ نه نه، مېرونیسا به ما ته ولې دروغ وایي؟ او داسې کیدی شي چې هغه تاسو سره یو ځای تللی وې او د هغې اراده بدله شوي، او یا کیدی شي چې ما په اورېدو کې غلطي کړي. احد بای زما خیال دی چې د کمترې په شان د سترګو پټولو فایده نشته. اوس وخت راغلی چې دا حقیقت مونږ ومنو چې مونږ سره لوبه روانه ده. ویل څه غواړي؟ چې کم تکلیف پته دی هغه په مام دی. که مهر تاسو ته دروغ ویلی دی او تلی ده نو شیراز هم د سحر نه تلی دی، غیب دی. او په دې خبره باندې به ته نورم حیران شي چې دې وخت هغوی دواړه یو ځای دي. تا ته به نورم ډېر رښتیا میلاویږي. زه تاسو او مهر د بلا مودې نه پیژنم، خو د اتفاق سره ستا ښځه زما خاوند د مخکې نه پیژني. دواړه د بچپن چنغولو. شیراز، زما په خیال تاسو دلته کې ودروئ. د کور پورې ډراپ کول ماته نه لګي چې زموږ دواړو دپاره به ټیک وي. زه به د دې ځای نه پخپله لاړه شم. ډېره شکریه. مطلب دا چې زه د هغې منځ کې راغلی وم. چاته څه پته چې څوک منځ کې راغلو. شیراز د خپلې منګیترې سره ډېر د زړه نه مینه کوله چې د واده نه پس یې د هغې خیال د زړه نه ونه باسلو. نو هغه له ما سره واده نه و کول پکار، زما ژوند به یې نه تباه کولو، او نه مهر له پکارو چې ستا په ژوند کې یې زهر اچولی وی. په هغې کې زموږ د دواړو څه قصور دی؟ قصور هره پیره د انسانانو نی، کله کله قسمت لوبو کی. قسمت هیڅ چیز نه د انسان نیت او اعمال هم یې چې د هغې دومره د شدید محبت دعوه وه نو ولاړ به وکنه خلکو ته خاندان ول سره به ډغره والي و دا منګني به نه پرېښوده. خو هغه وخت دوی دواړو توره ډال وغورځولو، او که د واده نه پس هم شیراز د دې رشتې خیال ونه ساتلو نو دوی دواړه به ډېره لویه ګناه کوي. ټیک وی ته، دا واقع چې یو ګناه ده، ډېره غټه ګناه. د چا په نګاه کې د چا شریک ښځه وي یو نامحرم سړي سره تعلق ساتل، دا خو یو داسې جرم دی چې نه زموږ معاشره معاف کوي او نه زموږ په مذهب کې شته. زه به مهرالنساء دې ګناه ته پرېنږدم، په یو صورت کې به هم پرېنږدم. ما هم ځکه تا سره خبره کوله، زه به هم شکست نه منم. شیراز ما له دوکه څنګه راکولی شي؟
هغه د ټولې دنیا مخکې ما سره واده کړی دی او زه به دا ظلم نه برداشت کوم. تاسو پلیز مهرباني کې احد بای زما خیال دی چې د کمتري په شان د سترګو پټولو فایده نشته. اوس وخت راغلی چې دا حقیقت مونږ ومنو چې مونږ سره لوبه روانه ده. که مهر تاسو ته دروغ ویلي دي او تللی ده نو شیراز هم د سحر نه تللی دی، غیب دی. او په دې خبره باندې به ته نورم حیران شي چې دې وخت هغوی دواړه یو ځای دي. دواړه د بچپن چنغولو. ابو تاسو خو وی چې ماته تبه نشتا، تاسو مخ مې وکړه نو ماته اندازه ولګېده چې تاسو تبه ده. او یو هغه نالیکو د 2 غنټو نه مې په سر ولاړو، عجیب خبرې کولې، زما سر یې وخوړو. هغه ته اندازو نه شوه چې زما څومره تیزه تبه وه. پته نشته چې څنګه په خپله دنیا کې مست دی، په ناسته پته نه لګي څه سوچ کوي، داسې لکه چې څه تروک شوي. خو ابو احد والا دی چېرته؟ بچې ما ته څه پته، هغه وی چې زه بهر ځم او چکر وام. ډیر خوشاله ښکاري. څه مطلب؟ په مخ چې کم سکون ښکاري هغه ما د واده نه پس په ړومبي ځل وکتو. نو ته نه غواړې چې زما په ژوند کې دې سکون وي؟ زه به خوشاله ضرور وم چې ما ته یقین وی چې صرف د دې خوشحالۍ وجه زه یم. داسې ښکاري چې نن ټوله ورځ ډېره بور شوې، ځکه په ما غوسه کې. او ما ته ښکاري چې تاسو ټوله ورځ انجوای کړې ده. تا د مخ نه ماته اندازه لګي. زه د مامي کتو له تللی وم. یو خبره وکړې، بلې مور ته دې ولې خبر نه ورکړې د تلو؟ تا ته مور وي څه؟ پریشانه کېږي ولې؟ ماما راته صرف دغه ویلي و. څه مطلب؟ سم داسې خبره چې تا پریشان کوي چې کومه ته ماته ویل غواړي. زه خو په دې خبره حیرانه یم چې خپلې مامي سره ملو شوې، خو څه کم مور ته دې نه وي د تلو نه مخکې. نو دې کې دونه د بحث کولو څه خبره ده؟ تا ته پته ده چې زما موبایل کور کې پاتې شو، ګنې ما مور ته وینا کړې وه. خو اتفاق سره ما ته هسپتال کې ملو شو، ګنې زه خو نیغ مور له تلمه. تاسو د هغې سره د ملاوېدو نه بغیر راغلی وې، ځکه چې چا سره ته ملاوېدې ملو شوې. نه څه مطلب د دې خبرو؟ هېڅ نه، زه خو نارمل خبره کوم. پته نشته ته زما په خبره دومره ولې غوسه کېږي چې څنګه ما ستا غلا نیولي. آمنا enough is enough, okay?
احد ډیر ټایم پس راغلی چرته وې تاسو دا سوال خو زه تا نه وکم او خو ما خو تاسو ته ویلیو که نه چې زه کم کار لزم او ما تا ته ټول ډیټیل نو ویلی هاو کېدی شي تا دا ضروري نه ګڼلی نه داسې څه خبره نشته زما په خیال تا دپاره دا اورېدل ډېر ضروري دي د دې نه مخکې چې تا ته ټوله خبره د بل چا نه پته ولګي ما فیصله کړې ده چې زه تا ته ټول هر څه صفا صفا ووایم ډېر زر خیال راغی تا ته چې ما ته رښتیا ووایې وایه اورم ما ته احساس وشو چې زه ستا نه یو خبره هم پټوم نو زه به نقصان کې یم او که تا ته مې ټول هر څه رښتیا ووایي نو فایده به هم زما وي څه ویل غواړې احد خبره ډیره زیاته امپورټنټ ده کینونو خبره به وکړو ته به زما نه دا تپوس نه کې زه چېرته تللی وم او چا سره تللی وم چې تا د رښتیا ویلو فیصله کړې ده نو بیا دا هم راته ووایه څه خبره ده په ویلو کې مشکله ده احد تاسو شیراز د آمنا د هسبند په حیثیت پیژنې خوش شیراز سره زما لومبیم رشته وه او هغه بس که مې د دې نه وړاندې هېڅ تا اورېدو توان نه لرم زه تا ته رښتیا ویل غواړم ځکه چې ما د خپل پاسټ ډېرې خبرې تا سره شیر کړي دي نه د ټولو نه اهم خبره مې درته نه وه کړې دا چې شیراز زما منګیتر و او هېڅ نشته منګني ماته شوې وه او زه شیراز سره د دې د وجې تللی وم چې بس که مېرو د دې نه وړاندې ما کې د اورېدو همت نشته تا ما ته رښتیا ووایي زه د دې قابل وګڼم په ما د اعتماد وکړو ما ته د ټول هر څه ووایي ډېره لپاره ستا ډېره شکریه خو پلیز د دې نه وړاندې ما ته نور هېڅ مه وایه همت نشته ما کې احد اول زما پوره خبره واوره زه دا ویل غواړم چې ته ما خپل خاوند ګڼې او که نه ګڼې خو زه د تا خپله ښځه ګڼم خو زه څنګه د خپلې ښځې د خولې نه د هغې د عشق داستان واورم نه احد تا ته خپل د عشق څه داستان نه اورول غواړم تا ته دا ویل غواړم چې ما دا کم دروغ ویلیو هغه مې د څه د وجې ویلیو د څه دپاره دې مې ویلیو بس ښه دې وکړه چې دې راته ووایي که تا راته نه وویلي نو کیدای شي ما تا نه ګیله کوله خو زما تا نه هېڅ ګیله نشته هېڅ شکایت نشته د ما تا نه احد زما
زما موبایل راکړه ماله. ولې د چا فون راتلوس؟ سهار به افیس ته ځم په چارج یې لګوم. آی تھنک بهتره به چې تاسو د خپل موبایل نه میسجز او کال ډیلیټ کوئ. احتیاط ډیر خسیزي. کوم میسجونه او کوم کالونه؟ هغه چې د خپلې ښځې نه پټېدو ولئ. امنه کله چې زه راغلم نو ته ما تنګې. اخر ته کلاو خبره ولې نه کې؟ دا بې مطلبه خبرې زما نه برداشت کېږي. دا مو زما د خولې نه اورېدل غواړې؟ تا ما سره هغه وکړو چې یو ښځه هم نشي برداشت کولی. داسې ما څوک لل تا سره؟ تاسو ووایئ چې تاسو مهر سره نه وې. ووایئ. د هغې دومره د شدید محبت دعوه وه نو ولاړ به و که نه خلکو ته. خاندان ول سره به ډغره والي وه دا منګني به یې نه پرېښوده. زه تا ته رښتیا ویل غواړم ځکه چې ما د خپل پاست ډېرې خبرې تا سره شیر کړي دي. نه د ټولو نه اهم خبره مې درته نه وه کړې. قسمت هیڅ چیز نه د انسان نیت او اعمالو می. شیراز زما منګیترو. او که د واده نه پس هم شیراز د دې رښتې خیال ونه ساتلو نو دوی دواړه به ډېره لویه ګناه کوي. ستا ریپورټس مې راوړه. ته مور نشي جوړېدی. ما خو ستا نه څه ګیله نه ده کړې. او هسې هم زما په دې خبره څه اعتراض نشته چې ته یو شنډه ښځه یې. او زه ولې ټسټونه وکړم؟ ټسټ د ښځو کېږي. ماشوم خو ښځه پیدا کوي، سړی خو نه. دا څه دي احتشام؟ څه دي دا؟ دا ستا ریپورټ څه وایي؟ څومره په اسانۍ تا خپله کمزوري په ما راواچوله. دا څه بکواس کوې؟ زه د حق خبره کوم. تا ماته څه ویلي وو؟ نامکمله ښځه. په دې احساس کې زه ورځ ته ورځ مړه کېدم، ختمه شوم، او نن راته پته ولګېده چې نامکمله خو ته یې. دا ته څه وی لګیا یې؟ خوش کې خو یې د خپل شان و شوکت دپاره تا خپله خور ژوندۍ روکه کړه، او بیا زه د کمې خاورې نه جوړې ته څنګه انسان یې ته؟ زه به تاله طلاق درکم. نور څه کولی شې ته؟ ستا لوبه ختمه شوه مسټر احتشام. ودرېدل؟ ستا لوبه ختمه شوه.
ډیر غرور دی په خپل ځان کو کنه ختم دی شو غرور وایا جواب ولی نه راکې وایا جواب راکا احتشام سو شو احتشام سترګې کولاو کا احتشام سترګې کولاو کا احتشام سوشو سایرا ارڅ خو ټیک دی کنه وای سوشو احتشام به خو ټیک دی کنه سوشو احتشام صحیح دی ټیک دی کنه بالکل سخو وای سوشو سایرا زما د اجازت نه بغیر زما فون ته ولې واغستو ولې زما پرسنل میسج دی وکتل خزه یم ستا داسې کم پرسنل میسیجز دي ستا د څه دپاره چې زه ستا نه تپوس هم نشم کولی همدې دپاره مې درته ویلي وو چې څه پټې نو احتیاط کوه ټیټ کوه چې کله ورسره خبرې وکړې تا مهر ته خو څه خبره نه ده کړې تا ته د دې خبرې پروا نشته چې دا وخت زما په زړه څه تېرېږي تا سره فکر دی صرف د مهر بې فکره اوسه شیراز زه څه جاهله کمزورې ښځه نه یم چې لاړه به شم او د هغې مخې ته به چغې سورې وخم او خیر به ترې غواړم زما خاوند ما ته واپس کا خبره هغه نه ده کومه چې ته سوچ کې خبرې له د غلط رنګ ورکولو کوشش مه کوه امنه زه هغه ویم چې څه ما ته مخې ته ښکاري نن ته ټوله ورځ هغې سره وې چې کله نه ملاویږي او ملاویږم سره شو دي سر زما ملاقاتونه خو د واده نه مخکې کزنده زما ستا غلط فهمي ده شیراز چې ما ته د څه پته نشته ما ته پته ده چې هغه ستا کزن ده بس ته دا خبره یاد ساته چې زه ستا ښځه یم ما ته دا هم پته ده چې هغه ستا منګیتره وه ګوره په دې فضول خبرو مه پریشانه کوه چې کله د دماغ یخ شي که نه نو په ارام به کښېنو ټولې خبرې به درته وکړم پوه به شئ او ملاویږم سره شو دي سر زما ملاقاتونه خو د واده نه مخکې کزنده زما دا واقع چې یو ګناه ده ډېره غټه ګناه د چا په نگاه کې د چا شري ښځه وي یو نامحرم سړي سره تعلق ساتل دا خو یو داسې جرم دی چې نه زموږ معاشره معاف کوي او نه زموږ په مذهب کې شته د خدای شکر دی ډیره د پریشانۍ خبره نه ده
د ډېرې صدمې یا د ټینشن د وجې نه دې ته ماینر شان برین هیمریج شوی دی د کوم په وجه چې د دې د جسم صحیح حصه پیرالایزډ شوې ده ګورې ډېره د فکر خبره نه ده پراپر میډیکیشنز او فزیوتراپي سره به د دې زر ریکوري وشي که تاسو غواړئ نو پیشنټ سره ملاویدی شئ जी ठीक था السلام علیکم ابو. وعلیکم السلام. ژوندی اوسې لورې. یو خبره خو کا. جی. ساره چې زما سترګه کولاو شوه ته په جانماز وې. بیا چې زه مونځ کول تلم نو تا مونځ کو. اوس چې ما مونځ کو واپس راغلم نو اوس هم ستا مونځ جاري دی. نن ستا مونځ زیات اوږد نه شو؟ جی ابو اصل کې د شکرانې نفل مې منلی و بس هغه مې کول او د شکرانې نفل ادا کولو کې ناوخته کول نه پکار. دا خو ډېره ښه خبره ده. زما لور ماته ویلی شي چې په کومه خوشحالۍ کې د شکرانې دا نفل کوي لګیا ده. ابو چې په زړه کې پټ خواهش چې ویلې دي نه الله تعالی دې پوره کړي نو بیا خو به شکرانه نفل کې کنه. سبحان الله سبحان الله. ژوندی اوسې. زه ته نور نفل وکړه بچې. جی ابو. چاته کال کېدو ستا پیسه او اوس پورې ته کور ولې دا ټایم خو تا د افیس کې پکارو یا د افیس په بانا مهر سره فضول خبرې مه کوه. زه صرف دا تپوس کوم چې کال چاته کې مېرون ساته خو نه کې نه کوم زه ستا نیازبیني ته کال دونه چیپ ښځه زه نه یم چې بلې ښځې له به لاړه شم خپل حق به غواړم. هغې ته به وایم چې چا ته او زه په دې رشته کې تړلي وو یعنی مور په ډېر یقین دی وې که نه چې ستا په ژوند کې زما نه بغیر څوک هم نشته چې ورته ووایم که نه چې نن هم ستا په ژوند کې مهر ده. که تا د مهر په باره کې مور ته هرڅ ووې نو ښه به درله نه ولې ستا صحیح مخ زما مخې ته راغلی او که د مم مخې ته راشي نو ولې یریږي؟ ووایه که نه ټولو ته چې د مهر او ستا نن هم تعلقات دي. دومره شرمنده ولې؟ ووایه که نه ټولو ته چې د خپلې ښځې په موجودګۍ کې هیڅ پته نشته د مهرالنسا په باره کې. فضول لګیا بس. ومې درته که نه چې مهر سره مې تعلق نشته. او میلاو شوی یم مهر سره میلاو شوی یم خو هغې سره د میلاوېدو یو وجه وه. خو که ته په صبر سره او په ارام سره کېناستې او زما ټولې خبرې دې واورېدې نو زه به تا پوه کړم. که داسې څه خبره ده نو ما ته ولې نه وې؟ څنګه چې ما پوهې داسې ما پوهې که ووایه ورته که نه چې پرون هم ته هغې سره وې. مور ته به ته دا کله هم نه وې چې زه مهرالنسا سره میلاو شوی یم او نه ورسره کله ته میلاو شوې. د مهرالنسا نوم که دې چېرته زما د مور په مخ کې واغېستو نو دا درته وایم چې ښه به درله نه او زما نه به خراب څوک هم نه وي. ته زبردستي نشي کولی په ما. احد تاسو د افیس نه لږ زر راشي؟ ولې؟
اوس خاص خبره ده که مونږ دواړه غواړو نو د نن ورځ خاص جوړولیم شو. تا ته یاد دی احد سر ورځې مخکې تاسو زمانه سوال تپوس کړو. هغه ټایم کې زره جواب درکولو په پوزیشن کې نه وم، خو بیا هم تا ماله د جواب درکولو اختیار را کړو. تا ته پته ده احد ما خپله ټوله زندگی چرې خپله فیصله په خپله نه ده کړې. پته ده دا هم راته پته ده چې ما سره د واده فیصلول تا د یو مجبورۍ په تحت کړې وه. صحیح وایې، خو هغه ټایم کې ما سره دغې لارې نه علاوه بله لاره خو هم نه وه. خو د کومې فیصلې اختیار چې تا ماله را کړی دی د هغې د وجې زه خپل ځان ډېر سپک او آزاد محسوسوم. احد زه به په لومړي ځل ځان له پخپله یو فیصله کوم، پخپله به څه سوچ کوم د ځان دپاره. زه هم تا خوشحال لیدل غواړم. که ستا خوشحالي په دې کې وي نو د خپلې زندګۍ فیصله پخپله وکړه. او مهر اوس به هغه څه کېږي چې څه ستا مرضي وي. او خام نن به زه د وخته کور ته راشم. ستا دا ورځ د خاص جوړولو لپاره. ته ولې نه پوهېږې که مور ته د مهرونیسا په باره کې څه پته ولګېده نو ټوله دنیا به خبر شي چې مهر څه مهر ووایه که نه څه پته به ولګي ټولو ته. همدا که نه چې ستا او د مهر ننم تعلقات دي. د خپلې ښځې احساس خو د سره ونه بلکې هغې هم دا هېر کړو چې د هغې یو خاوند دی. د دې پته لګېدل پکار دي که د بدنامۍ نه دومره یارېدې که نه دا حرکت به دې نه کولو. زه د بدنامۍ نه نه یارېږم، نه یارېږم د بدنامۍ نه. یو وجه وه چې د هغې د وجې نه زه چوپ ومه. ما سره د هغې جینۍ د ژوند د بچکولو فکر دی، بس نور تا ته هېڅ هم پته نشته. ځکه درته وایم چې دا خوله دې بنده ساته د خدای دپاره. نه بندوم زه خپله خوله. زه به نه صرف مور ته ویم بلکې خپل کور والا ته به هم ویم. که تا داسې څه قسم حرکت وکړو نو یاد ساته بیا یو سکنډ به مو نه لګي او دا رشته به مې ختمه کړي. که تا داسې څه قسم حرکت وکړو نو یاد ساته بیا یو سکنډ به مو نه لګي او دا رشته به مې ختمه کړي. چې په زړه کې پټ خواهش چې ویلې دي نه او الله تعالی یې دله پوره کړي نو بیا خو به د شکرانې نفل کې که نه. بس کا
زه ډېره ښه پوهېږم نو چا سره ملاقات ته پاره تللی وې که نه ته ویلی شي ماته اوس خو مونږ ډېر ښه فرینډز یو که نه احد زه به په لومړي ځل ځان له پخپله یو فیصله کوم پخپله به څه سوچ کوم د ځان دپاره شیراز ما ته فون کول ولې نه بندوي ما ورته ویلیم دي چې زه به اوس داسې هېڅ تعلق نه ساتم چې زما را روان ژوند کې ما ته مشکلات ودرئ دا نمبر به زه چینج کړم مېرمنسا کال نه ریسیو کوي چې زما میسج به یې کتلی وي که نه هغه ته دا خبره کول غواړي چې امنې ته هر څه پته ولګېده او هغه ستا لپاره ډېره لویه مسله جوړېدی شي موږ څلور واړه د خپلو رشتو نه مطمئن نه یو اوس وخت راغو چې موږ خپل واده کړی ژوند د بچ کېدو دپاره څه ناڅه قدم اوچت کړو ما قدم اوچت کړی دی ما میر له طلاق ورکولو فیصله کړې ده ستاسو زوی لګیا دی دویم واده کوي زه په غلطۍ کې ستاسو په منځ کې رالم خاموشۍ سره ستاسو د منځ نه وتم تا د یو جنۍ ژوند په خطر کې واچولو تا ته څه اندازه شته پته شته درته زما اوس په خپل ځان هېڅ پروا نشته چې چا زه په ژوندون باندې ختمه کړم مهر د واده دپاره لګیا ده طلاق اخلي